السلام علیکم ورحمت الله. یو ملګری تپوس کړی دی وای آیا په تراو کې چې کم قاری ختم کړي نو دغه قاری پسې کم کس شاته ولاړی نو د فتح د پاره دا موبایل تکتلې شي کني شي په موبایل کې قران مجید راړولې او بالفرض د قاری غلط شي نو د دې قران پس د دې موبایل کې چې کم قران د دې نه فتح ورکول شي او کني شي. نو دا ووري چې اصول دا دي چې مانګزار سړی په منځ کې د بهر چانا یا د بهر سیزنا تعلیم او زده کړه نشي کولای. که د بهر چانه تعلیم او زده کړه وکړه نو د منځ هغه فاسد کیږي او خرابېږي. وس د دغه اصول پرانا کې قرآن مجید یعنی مصحف راغستل او هغه ته قتل دا غینا زده کړه کول یا فتح چاته ور کول نو دا هم صحیح نه ده. وس چې دغه صحیح نه ده نو د دغه پرانا کې د موبایل قرآن راړول او د هغې نه فتح ورکول نو دام د منځ د فساد ذریعہ ګرځي. نو که اوس یو کس د دغه نه فتح د دې موبایل نه فتح ورکړه قاري له نو د دې کس منځ مات شو، د امام منځ مات شو او ورسره د ټولو مقتدیانو منځ مات شو. نو لہذا د دې نه ځان وساتئ او د دې په ځای ښه قاري هغه ځان سره یو ښه بل حافظ ودرئ او د هغې په ذریعې سره که څه غلطي راځي نو هغه د وله فتح ورکوي. خامخا انسان د غلطي راتلی شي، په ذهن باندې کله کله بوج راځي یا نور څه وجوهاتي، نو د هغې په وینا باندې ځان سره ښه حافظ ودروه چې فتح درله په ښه طریقې سره درکوي چې ستا مونځ هم مات نشي، د مقتدیانو مونځ هم مات نشي. هسې نه چې هغه د پښتو متل دی وایي هندو ستړی خدای ناراضه، چې مونږ هسې ښکته پورته شو په دې روژه کې په ډکو خېټو او د هغې باوجود زمونږ منځونه مات شي، نو هسې نه چې دغه متل راباندې رښتونی راشي. نو د دې نه ځان وساتئ. ډېره مننه.